الله جل شانه انسان دنیا ته رالیږلی دی او د انسان یو خاص مقصد دپاره الله جل شانه رالیږلی دی او خاص مقصد الله تعالی په قرآن کریم کې ذکر کړی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليعرفون. الله تعالی فرمایي چې زما د انسانانو او پیریانو دا پیدا کړي د خپل عبادت دپاره چې زما عبادت وکړي او دوی زما وحدانیت بیان کړي، زما تعریف وکړي، ما اوپېژني، ما خلکو ته وښایي چې دا رب دی. یو انسان هغه په دنیا کې وخت تیروي نو هغه به د الله د حکمونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د طریقو د لاندې خپله زندگی تیروي. که یو انسان په دنیا کې زندگی تیره کړي چې د الله تعالی د حکمونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د طریقو خلاف وي نو دغه انسان په دنیا کې هم ناکامه دی او په آخرت کې هم ناکامه وي. او که چېرته دغه انسان د الله تعالی حکمونه ومني، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې رواني، نو دی په دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم چې هغه اوږده زندګي د هغه به هم د کامیابی وي. ځکه الله تعالی فرمایل چې انسان په دنیا کې دی محتاج دی، په هر حالت کې دی محتاج وي او الله ته دی محتاج دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې یو کس راغی تفوس نه کوي امیر المؤمنین دا انسان مختار دی او که دی مجبور دی. علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی دا انسان مختار او دی مجبور دواړه دی. امیر المؤمنین دا څنګه چې انسان مجبور هم دی، دی مختار هم دی، اختیار هم ورکړی شوی دی. ورته علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي دا یو خپه چې دا اوچته که چې کله د بني آدم دا یو خپه اوچته کړله، امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي دا دویمه خپه دې هم اوچته که. امیر المؤمنین دا خو نه اوچتېږي، دغه دویمه خپه خو نه اوچتېږي. علی رضی الله تعالی عنه ته فرمایي دغه د انسان مجبوري ده او دغه اختیار دی. دا یو خپه اوچتول دا ستا په اختیار کې وو او دا بله خپه نه اوچتول دا ستا مجبوري ده او ستا دویمه خپه نشي اوچتولی. یو خو ستا په اختیار کې ورته اوچته کړله. په دنیا کې انسان د خپله زندګي تیري الله تعالی ده ته اختیار ورکړی دی، بس دی په کوم طرف باندې ځي، که ښه کوي نه او که بد کوي نه هم. خو یو ورځ به په ده باندې رسۍ راټیټ کړی شي، دی به ونیولی شي، بیا به دی هېڅ هم نشي کولی، مخکې قدم به هم نشي ایښودلی، وروسته به هم قدم نشي ایښودلی. بس په کوم ځای کې په ده باندې د مرګ فرشته راغله، اټله فیصله یې وکړله، بس د دنیا نه تګ دی. ځکه موږ دعا کوو الله موږ له ستا عبادت کوو او د ستا نه امداد غواړو. په هر حالت کې موږ الله تعالی ته محتاج یو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله ستا عبادت کوو، موږ الله ستا نه امداد غواړو. په هر حالت کې ستا نه امداد غواړو. موږ ډېر کمزوري یو، موږ وکړو لاس اوچت کړو، الله تا ته سجده ولګوله، الله تا ته محتاج یو. په موږ عاجزي انسان ته راشي، سجده ولګي، بالای حصه یعنې برنۍ حصه چې کومه ده د سر هغه ځمکې ته اوسي او په ځمکه باندې کېږدي او الله تعالی ته سر په سجود شي. والله ته ډېر لوی ذات، ته په موږ رحم وکړه، ته په موږ باندې خپل فضل او احسان راسره وکړه، احسان معامله راسره وکړه. د انسان په دنیا کې د خپله زندګي تېري دی د الله تعالی عبادت کوي او دغه یو الله تعالی د در نه به غواړي، بل چا ته ورسره ټیټي نه کوي. د دنیا مخلوق ته چې دی لاړ شي او خلکو ته دا خو د دنیا معاملات دي، دا خو یو اسباب یو نه یو قرض اخلي، بل نه بل قرض اخلي، لیکن محتاجي دا به یو الله کې صرف د الله تعالی ته محتاج. مخلوق ته به چېرته هم داسې نه کوي. کله چې تا ته پته ولګېده چې زما یو کار دی، خو دا نه کي بس 2 رکعت نفلو ته ودرېږه او ته ځان له مونځ شروع کړه او مونځ ختم کړه، بیا الله تعالی سجد کړه، الله زما دا فیصله دا معامله مې ده، الله دې په حق کې راله فیصله وکړه، الله دا کار راله داسې وکړه، دا داسې. الله تعالی په غوښتلو باندې خوشحالېږي. چې کله یو بنده د الله تعالی نه غواړي، الله تعالی په خوشحالېږي. او داسې ذات دی چې هغه په غوښتلو باندې خوشحالېږي، خفه کېږي نه. د دنیا د بادشاهانو په شان نه دی چې دنیا بادشاه ته لاړ شي او هغه ته سلوټ ونه کړي او هغه ته جی جناب ونه کړي او د هغه سره ښه رویه استعمال نه کړي او د هغه محتاجي ونه کړي،
یا دغه ته درې څلور فعل لاړ شه پرله پسې بیا به ځان ته هم نه پرېږدي وایي دې لرې کوی زمان او الله داسې ذات دی چې هغه نه څه ټایم ته هم وغواړې الله تعالی ډېر زیات ګناهونه به دې کړي ټول عمر به په ګناهونو کې لږ فتې زندګي به تېره کړي خورا به شي 2 رکعته نفل به وکړي او توبه به وباسي الله تعالی ته محبوب جوړ شي ټول عمر به ګناه ته د یو بنده د کور کې د فلار نافرماني وکړه ګنټه نافرماني وکړه کور نه به وباسي چې ځه لرې کېږه کور نه وځه لیکن الله جل شانه داسې ذات دی چې ته ټول عمر د خلاف ورزي کوې الله تعالی خراب شراب حرام کړی دي نو هغه موږ سکو الله تعالی نور ګناهونه ډېر شي دي وایي د دا مه کوئ دې نه ځان وساتئ موږ کوو او بیا هم الله تعالی موږ ته رزق راکوي الله تعالی موږ ته د سکون والا زندګي هم راکړې ده هر څه الله تعالی راکوي لیکن هغه کې هېڅ څه کمی هم نه ده راغلی ځکه الله تعالی په دنیا کې او په آخرت کې علي رضی الله تعالی عنه فرمایل یا رحمان الدنیا یا رحیم الاخره او د دنیا رحمان او د آخرت رحیم الله تعالی د دنیا رحمان دی په دنیا کې د الله تعالی دشمنان هم دي ډېر شي دشمنان دي او دوستان هم دي لیکن الله تعالی هغه دشمنان له هم رزق ورکوي او بل غلطه د الله دوستان وي هغې ته هم رزق ورکوي دا تفریح پکې نه دی کړې چې دا مې دشمن دی دله روټۍ نه ورکوم او دا مې دوست دی الله تعالی دنیا دا فراخه وسیع فراخه کړې ده بس هر چاته پکې اختیار دی او الله تعالی هر څه ورکوي دنیا کې هم الله تعالی ورکوي دغه انسانانو ته هم ورکوي او دغه دشمنانو ته هم ورکوي یو غلطه وګوره د دواړو جهانو سردار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د الله دوست دی او بل غلطه ابو جهل لوی کافران دی الله تعالی د الله تعالی دشمنان دي د الله تعالی د محبوب دشمنان دي الله تعالی رزق ټول له ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام له به هم رزق ورکو هغه دشمن له به هم ورکو نو ځکه فرمایي یا رحمان الدنیا یا رحیم الاخره په آخرت کې الله تعالی رحیم دی په دنیا کې رحمان دی هر چا رزق ورکوي عام دی مهربان دی چې په دنیا کې انسان زندگی تیری دې په دغه کې یو رحمان ته یو رحیم ته دته سره ټیټی کې بل چاته باندې څه غواړي نو دغه کې یو الله نه به غواړي او په هر حالت کې انسان دا نه کې منتظر الهان صاحب رحمت الله علیه هغه به عجیب خبره کوله د الله تعالی نه داسې غواړي لکه څنګه چې مور ده په کور کې او ماشوم بچی دی او هغه ماشوم بچی د مور نه څه غواړي مور ورته نه ورکوي دا مور پریشانه نه ورکوي ورله خو دغه ماشوم بار ځي او دا د خلکۍ نه لمن نه نیستلي وراخکي چې شا به ماله به راکوي شا به راکوي به راله د اخره کې دا مور ورته غوسه شي نو هغه څیز به له ورکي او ځان نه سکي لري الله تعالی نه هم داسې وغواړئ داسې د الله تعالی نه غواړئ بار ورته غواړئ بار ته نه غواړئ چې کله د الله تعالی رضا شو نو هر څه بدله درکړي چې کله شپه شي نو الله تعالی د فرشتو ډیوټه شروع کړي 3 ډلې تیارې شي 3 ډلې تاسو لاړ شئ په دنیا ته ځمکې ته لاړ شئ وګرځئ زما مخلوق دی انسانان ټول وده وي څوک په یو حالت کې څوک په بل حالت کې یوې ډلې ته به ووایي چې لاړ شئ او دا انسانان ټول وده دي په دې کې هسې نه چې پلانکې بنده مې خوښ مې نه دی او دی درنه پاڅي تهجد ته ودرېږي دی به نه پاڅوئ فرشتې به عرض وکړي الله موږ به دې څنګه نه پاڅو ورته فرمایي چې کله تاسو لاړ شئ او دغه بني ادم ودي او د تهجد ټایم چې دی راپاڅي نو دی به نه پاڅوئ دی مې نه دی خوښ دی ماته ونه درېږي دا ولاړه مې نه ده خوښ الله دې موږ څنګه وده کوو وایي دی به داسې وده کوي لکه څنګه چې مور یو ماشوم وده کوي او پاسه پې په کلاره باندې سې لاس وړوي او دا ماشوم وده کوي مور یې وده کوي وایي دغه شان به دی وده شي وایي دویمه ډله وایي هغه ده چې هغه راته محبوبه ده هغه به پاس وایي لمونځ دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې راځي اذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله چې کله بانګي د سحر आवाज وکي اذا سمعتم صياح الديكة چې کله بانګي د سحر आवाज وکي نو تاسو په دې ټایم کې د الله تعالی فضل مهرباني لټوئ
ځکه دغه بانګي چې کوم دی نو دې اسمان کې یو فرشته وویني، وي هغه فرشته چې څوک په دغه ټایم کې پاڅېدلي او هغه دعا کوي، لاس اوچت کړی دی په تهجدو کې، تهجد یې کړی دی او لاس اوچت کړی دی او دعاګانې غواړي، نو که دغه فرشته چا په دعا باندې امین ووایي نو هغه دعا الله تعالی قبلوي. او دغه بانګي چې کله اذان شروع کوي اواز کوي نو دې دغه فرشته وویني. الله وی ما ته چې کوم محبوب خلق دی هغه پاسوي، هغه به پاسوي، هغه به پاسه تهجد به وکړي، دعاګانې به وغواړي. نو چې انسان دنیا ته راغی او په دنیا کې خپله زندګي تېروي نو لومبی تربیت والله الله تعالی په خپله باندې شروع کړي د ماشوموالي نه. دې ماشوم د په هېڅ باندې هم نه پوهېږي نو الله تعالی ورته جړا چل وښیي چې کله ماشوم پیدا شي نو دته الله تعالی د جړا ترتیب وښیي چې ته په دې طریقه باندې جاړه. نو چې دی کله جاړي نو مور ته فتح ولګي ځکه دا ماشوم دی فای نشي غوښتلی، واړه بول ورغلي دي نشي ویلی، اوږه شوی دی دا نشي ویلی چې مور زه اوږه شوی یم، یا په څه ځای باندې درد دی تکلیف ته ورته مور ته نشي ویلی چې مور دا ځای مو خوږېږي. نو دله الله تعالی یو ترتیب ورته وښودل د جړا چې بس دی جاړي، بس جاړي چغه شروع کړي ماشوم دی نو مور ته فتح ولګي چې یا اوږه شوی دی یا په څه ځای باندې درد او تکلیف دی نو مور به یې زر سیپی ورته واچوي، سینې ته به یې واچوي نو دغه ماشوم به سینه فی به وسکي دی به کلان شي، یا که د ده څه ځای خوږېږي نو دی به په جړا باندې شروع کړي، دی به جاړي. نو چې کله دی په جړا باندې شروع کړي نو دغه مور به راشي او ښکلې تېل به راولي او خېټه به له وړه کړي عمر مږي چې دغه ماشوم څه دی د ده خېټه خوږېږي دی ځکه جاړي. د هغه ځای نه الله تعالی ستا یو ترتیب روان کړی دی، ته به ورو ورو مخ په وړاندې روان یې، یو درجه به سیوه کېږي په بره باندې به ځي سټیج باندې ته روان یې، په بره باندې بوډافۍ طرف ته بوډاوالي طرف ته روان یې، ځوانۍ طرف ته روان یې. نو ته په خپله باندې بیا ځان ته سوچ کوه چې ګوره زه داسې ماشوم چې په هېڅ باندې هم نه پوهېدلم الله تعالی پیدا کړم، الله تعالی له رزق راکړي، روزي راله راکړي، دغه ځوانۍ ته را ورسولم، ولې د الله تعالی نه فرماني. او بیا فرمایي چې کله یو انسان نه ګناه وشي، ځوان دی ګناه ترې وشوله، حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان نه ګناه وشوله نو دی د توبه وباسي، او چې کله په صدق سره فرشتینې باندې توبه وباسله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د داسې درړو ګناه کړی نه وي. ګناه د هر شا نه کېږي، د نظر حفاظت زموږ نشته دی، د غوږونو اورېدل هغه په صحیح طریقې سره نشته دی، په ژبه باندې موږ غیبتونه کوو، دا ټول زموږ په ورځ په ګناهونو کې تېرېږي، لطفت وي په ګناهونو کې. ډېر کم خلک وي چې هغه به د دې نه بچي، د غیبت اورېدلو نه بچي، د موسیقۍ نه بچي، اورېدلو نه بچي، د خولې د غیبت نه بچي. ډېر کم خلک وي چې داسې وي. او که نور هېڅ نه د نظر د حفاظت خو نن سبا ډېر ګران شوی دی، که نور هېڅ هم نه کېږي نو د نظر حفاظت به نه کېږي، بس غټ موبایل وي چې په هغې باندې ګوته ګرځئ نو پکې به داسې تصویران راشي نظر به ټولوي. د روزمره په بنیاد باندې موږ په ګناهونو کې لطفت، نو دا چې بچ کېږو د ګناه نه نو دا به صرف د الله تعالی په مهربانۍ سره به بچ کېږو. که نه بل ځکه دغه نشته زموږ ستاسو لپاره چې په هغې باندې موږ د ګناه نه بچ شو، صرف د الله تعالی په فضل او په مهربانۍ سره دا به د الله تعالی په موږ او تاسو باندې لوی احسان وي چې موږ الله تعالی د دغې ګناهونو نه بچ کړي، د غوږونو د غلطو اورېدلو نه موږ بچ کړي، د غیبتونو نه موږ بچ کړي، او د غلطو نظر لګېدلو نه الله تعالی موږ بچ کړي. نو دا به د الله تعالی په موږ باندې لوی احسان وي. او بیا چې په دنیا کې زندګي تېرو نو مخکې وي چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین، الله ستا عبادت به کوو او صرف تا نه به امداد وغواړو، امداد به وغواړو، چا نه به وغواړو، یو الله نه به وغواړو. په هر حالت کې انسان باندې زندګي راځي، کله بیماري راشي، کله تکلیف راشي، کله یو مصیبت راشي، کله بل مصیبت راشي. د دنیا هو اسې هم الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
تعالی ابراهیم علیه السلام پیدا کړ. ابراهیم علیه السلام چې کله ابراهیم علیه السلام لوی شو په د باندې امتحانونه شروع شو. کله یو امتحان راځي، کله بل امتحان راځي، کله ورته وایي چې بچي له په مرۍ باندې چاړه راکړه، دا امتحان راځي. کله د پلار د کور نه وباسي، پلار ته دا کله د یو بادشاهي وکړ سره الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، هغه بادشاهي وکړ سره مناظره کوي، هغه د ځان نه لرې کي شړي، کله یو کله بل، کله یو امتحان کله بل، خو چې ټول امتحانونه پرله پسې رالل پې ابراهیم علیه السلام یو کې هم د الله تعالی نه شکر نه کوي. ټول ابراهیم علیه السلام فاس کړل، الله تعالی ورته وفرمایل، الله تعالی ورته وفرمایل انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم علیه السلام ته فرمایي چې اوس تا د مسلمانانو امام جوړوم. قال الله تعالی ورته انی جاعلک، چې تا زه ګرځوم د مسلمانانو لپاره اماما پیشوا. په دنیا کې به هر قسم امتحانونه راځي په انسان باندې، او دا امتحان د دې لپاره ازمایښت دی په ده باندې چې دې څه کې دې زما چې کله انسان باندې فرمایي د مصیبت کې فایدې دي. ابوالقلوب یو کتاب دی کې لیکلی دی چې کله په انسان باندې مصیبت راځي نو په دې کې یو څو فایدې داسې دي چې په هغه کله مصیبت راشي نو دا د لپاره د خیر وي. یو یې پکې دا هم لیکلې ده چې په انسان باندې مصیبت کله راشي نو د ته الله تعالی وریاد شي، چې الله تعالی به د ته سي هغه به د ته یادېږي. انسان چې اسې روغ رموټې په صحت برابر دی، کپړه برابر ده، روټۍ هر یو څیز برابر دی، نو دې څه کوي چې د الله تعالی ذکرونه دی، خو ځان له بس په یو عشرت کې ناست دی او په غفلت کې خپله زندګي تېروي. دی خو په دغه مستۍ کې دی چې هر څه برا صحت برابر دی، لاس مې روغ دی، کار روزګار کولی شم، کپړې برابر، هر څیز پراخه دی. دی ولې عبادت کوي چې کله پرې تکلیف راشي نو ده ته پته لګي چې وایي ذات شته دی، هغه په ما باندې تکلیف هم راوستی، وایي ځان مرسته خو وشپي، هغه په ما باندې مرض هم راوستلی شي، ما بیمارولی هم شي او ما ته شفا هم درکولی شي، ما د دغې نه ایستلی هم شي، بهرحال هم درکولی شي، ما د مرض نه ښه کولی هم شي او مرض را باندې هم راوستلی شي. نو چې کله په انسان مصیبت راشي نو دغه انسان ده ته الله تعالی وریاد شي، دی ټول هر څه وروسته پرېږدي، خپل هغه دنیا معاملات پرېږدي، بس ده ته الله تعالی وریاد شي، دی په ذکر اذکار کې ولګي، په عبادت کې ولګي. او دویمه فایده یې دا ده چې کله په انسان یې مصیبت راشي نو دی ندامت ملامتي اختیار کړي په خپل ګناه باندې، دی وایي کیدای شي ما پرون اوس پرېښی دی، د هغې په مقابله کې د هغې په بدله کې ما ته دا نقصان ورسېدلی، کیدای شي پرون مې دا غلطي کړې ده، د هغې په وجه باندې دغه نقصان راته رسېدلی. نو ځکه فرمایي چې کله په انسان باندې زندګي د ژوند د حالات د خامخا تکلیف هم راځي، راحت هم دا ټول هر څه الله تعالی راولي په انسان باندې، په طور امتحان کې راځي. الله تعالی په خپل قرآن کریم کې فرمایي لیس بظلام للعبید، الله تعالی په خپل بندګانو باندې ظلم نه کوي، انسان په خپله باندې په خپله په ځان باندې ظلم کوي. الله تعالی زموږ استاد لپاره د رهنمایۍ د قرآن کریم را لېږلی دی، هغه زموږ د استاد لپاره د ټولې زندګۍ خلاصه په قرآن کریم کې شته دی. زندګي به څنګه تېروي، خپله زندګي به څنګه خپل نه مال نه زکات وباسي، څنګه وباسي، ټول موږ ته هر څه ښودلي دي. نو قرآن کریم کې الله تعالی قرآن کریم را لېږلی دی لپاره، بیا پیغمبران الله تعالی را لېږلي دي چې دوی د وحدانیت بیان کړي او دوی خلکو ته دعوت ورکړي. بیا علما الله تعالی په ځمکه باندې پیدا کړي دي، دا د انبیاء کرامو وارثان دي، او په ځمکه باندې ټولو زیات یېرېدونکي خلک انما یخشى الله من عباده العلماء، دا علما کرام دي په ځمکه باندې، دا د الله تعالی نه ډېر زیات یېرېږي. نو هغوی خپل دعوت کوي، خپل دعوت چلي، خپل یو مهم د قرآن کریم ښیي خلکو ته، سره د ترجمې تفسیر نه یې ښیي، لیکن کمی زمونږ دی. الله تعالی تاسو ته وایي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي لیس بظلام للعبید، الله تعالی په خپلو بندګانو باندې چېرته هم ظلم نه کوي. انسان په خپله په ځان باندې ظلم کوي، انسان دی په خپله په ځان باندې ظلم کوي. اوس الله تعالی موږ فرض کړی دی، اوس لازم خو موږ له دې چې موږ خاص اودس وکړو، پاکې کپړې واچوو، مسجد ته لاړ شو یا په بل ځای کې کوو چې هلته موږ وکړو. نو الله تعالی څه کوي؟
اوس الله تعالی خو ظلم نه کوي، فرض کړي د خپل حکمونه. اوس لازم په موږ ده چې موږ او تاسو د عمل ته کوم عمل چې الله تعالی په موږ او تاسو باندې فرض کړي چې هغه وکړو، او که نه یې کوو نو خامخا به الله تعالی سزا راکوي. او د آخرت سزا هغې کې یو کس هم نشي بچ کېدی، یو کس خپل عذر نشي پیش کولی چې بس ما ته خو دا عذر، زه بیمار وم، زه غلام وم، زه بادشاه وم. یو کوم سړی به عذر پیش کوي؟ که یو سړی دا عذر پیش کوي چې الله زه خو یو غلام وم او چا به نه پرېښود مونځ اودس ته، الله تعالی به حضرت یوسف علیه السلام راوغواړي، ګوره د یوسف علیه السلام ستا نه سخته غلامي تېره کړې ده، جیل ته پکې تللی دی. خو یوسف علیه السلام زما خدای نیت بیان کړی دی، زه یې نه یم پرېښودلی. د ده د عذر مقابل قبول نه وي، د ده فیصله به د جهنم شي، جهنم ته به ورتاو کړي. بل کس به رامخکې شي، الله زه خو بیمار وم، د بیمارۍ په وجه باندې ما نه دي کړي، نه مې لمونځ کړی دی، نه مې بل څه عبادت کړی دی. الله جل شانه به حضرت ایوب علیه السلام راوغواړي چې ګوره ایوب علیه السلام باندې دا ستا نه سخته بیماري راغلې ده، او ایوب علیه السلام زه نه یم پرېښي. که یو بادشاهي وکړ په راشي، هغه به ووایي چې به الله زه داسې یم. الله تعالی به سلیمان علیه السلام راوغواړي چې ګوره سلیمان علیه السلام زما ستا نه ډېره بادشاهي ورکړې، هغه زه نه یم پرېښي، هغه زه نه یم پرېښي. نو د ده فیصله به د جهنم شي. که یو سړی ډېر زیات غریب دی، په غربت کې دی، او دی وایي چې والله زه خو غریب وم، ما نه شم کولی، جومات ته نه شم تللی، بس کار روزګار مې نه کوه، قرآن کریم مې نه شو راغوستی، کار روزګار مې نه کوه. الله تعالی به د عیسی علیه السلام راوغواړي چې ګوره د عیسی علیه السلام څومره غریب پیدا کړ، دی هم یو غریب و، د فیصله به هم د جهنم وشي. نو عذر به د کومې خبرې پاتې شي؟ یو خبرې عذر نشي پاتې کېدلی، ځکه الله تعالی د انسان رالیږلی دنیا ته خپل عبادت لپاره دی. د دې خواهشاتو لپاره نه، خواهش پوره کېږي نه. کوم څیز به ته خواهش پوره کوې؟ بلکل نه پوره کېږي. چې نه پوره کېږي، چې سړی خپل عبادت کې ولګي، خپل لمونځ او ذکر اذکار په ټایم باندې وکړي، الله تعالی به ترې راضي شي، او الله تعالی زموږ ټول ګناهونه زموږ ستاسو معاف کړي.